الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الدخان آية number 43 إن الشجرة الزقوم بشك شجرة أنا tree درخت الزقوم د زقوم طعام خوراک پئی الاسیم د گناهگارو کل محله دا زقوم و دسی که پشان که مثال که پشان محله د خودکیدل اوبو یا د خودکیدل وینا یغلی چې کم به خودکیږي فی البطون په خېټو کې که پشان که غل الحمیم پشان د خودکیدلو ګرمې اوبه خذوه اور اونی وی دوی فأتلوه اور په دکوی بوزی الى سواء الجحیم د جهنم منستا ثم بیا صبو دبر ورواړوي فوق دبر رأسه د دوی د سرونو من عذاب الحمیم د گرم اوبو زق اور اسکی دا انکا انتا بیشک تا العزیز ډیر معزز وی الکریم اور ډیر د احترام والوی. Alright, so سورة الدخان مونږه لاست رکوع کیو اور الله تعالی د جهنم ذکر کوي د ترجمه نه وتاست اندازه شوی د جهنم ذکر روان دی د دې نه مخکې د دې آیتونو نه مخکې آیت کې الله تعالی سیز الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم اور بشک الله تعالی ډیر عزیز دی او رحیم ډیر رحم کوونکی دی او د رحم نه پس الله تعالی د آخرت د یو سخت گرافیکل عذاب دی چې کوم مونږ صحیح طریقې سره گرافیک پکچر کولی شو په خپل ذهن کې یو سخت عذاب ذکر الله تعالی شروع کو د رحم نه پس انه هو العزیز الرحیم نه پس د آخرت بیان شروع کو د دین اندازې کیږي چې دا د الله تعالی د رحمت یو حصہ ده. It's a part of the رحمه of Allah سبحانه وتعالی چې الله تعالی مونږ له په قرآن کې د جهنم یو دومره صفا پکچر راکي چې هغه مونږ په خپل ذهن کې پکچر کولی شو because you know the question is why ولی الله تعالی دومره صفا د جهنم ذکر په قرآن کې کړی دی او بیا د قرآن عربیک لینگویج of the قرآن عربیه هغه داسې وسیح لینگویج ده چې کم کې مونږ په پوره طریقې سره ذهن کې تصویر هم جوړولی شو چې دا څه خبره کېږي هغه ستا په ذهن کې یو پکچر یو سین هم جوړ شي د هغې وجه دا ده بیکز که الله تعالی صرف په قرآن کې جهنم یادو د هر ګناه لپاره بس د ده ځای جهنم دی د ده ځای جهنم دی دا به خلکو دونه سیریس نه اخیستو nobody would believe it د دې به خلکو مذاق اړاوه and it would just be a horror story د دې مثال و داسې و لکه یو scary movie چې دا it's just like a horror film and nothing else حالانکه دا ریالټي ده نو موږ له الله تعالی ډیر کلیر گرافیک الفاظ سره ډیر صفا پکچر د جهنم راکړي تاکہ موږ خپل ځان اصلاح وکړو. ان بشک شجرة الزقوم شجره اونې ته وایي درخت الزقوم زقوم د دې اونې نوم دی it's a proper name دا یو باقاعده نوم دی زقوم چې کوم به په جهنم کې یو اونۍ او دا د هغې نوم دی زقوم دا بدبوداره بد ذایقه او د دې شکل هم خطرناک دی د شکل نه به هم خلک یریږي خو د ډیر زیات د لوږې د وجې دومره اکسټریم لوږه به وي د هغې د وجې په مجبورۍ سره جهنمیان دا خوري دا به د هغوی راشن دا به د هغوی خوراک وي
ان بیشک شجره ونه الزقوم د زقوم طعامو دا به خوراکی الاسیم د ګناهګار او الاسیم کې یو it has تکرار constant sin چې کوم مسلسل ګناهونه کول دا غوی دا خوراک دی که پشان دا زقوم چې کله خېټې ته وردن نشنه دا به په خېټه کې دن بیا څه کوي که پشان المهل مهل ویلی کېږي وینې ته خوټ کېدلې وینې ته امیجن خپل ذهن کې دا پکچر راولي وینه د خوټ کېږي یا اوبه دي او هغه خوټ کېږي او یا تانبا ده هغه خوټ کېږي نو دا زقوم چې خېټې ته وردن نشي نو دا به داسې ګړ ګړ شروع کړي څنګه چې نو که تاسو په الکتریک کیټل کې چای جوړه کړي یا اوبه مو ګرمې کړي نو هغه په یو پوینټ باندې ګړ ګړ شروع کړي نو دا زقوم چې کله خېټې ته وردن نشي نو دا به داسې ګړ ګړ شروع کړي کل مهلې نو دا زقوم نه به داسې خوټ کېدلې اوبه جوړې شي یغلې چې کم به خوټ کېږي فل بوتونې په خېټو کې کغلی الحمیم پشان د خوټ کېدلو اوبه ویشیږي به دا زقوم لکه څنګه چې خوټ کېدلې اوبه ویشیږي دا زقوم چې کله خېټې ته وردن نشي د دې اواز به یو سیزلینګ اواز وي په خېټه کې څنګه چې یو نو مونږه د یو ګرم پین د بره مونږه تیل واچو او هغه یو شان اواز وکړي ایته سیزلینګ وي نو دا ګړ ګړ او دا چس اواز به د خېټې نه راشي د ډېر هغه د خوټ کېدو د وجې ان الشجرة الزقوم طعام مسکین طعام الاسیم بېشک ونه د زقوم طعام خوراک به الاسیم د ګناهګارو خلکو کالمهل دا زقوم به په شان د خوټ کېدلو اوبو یا خوټ کېدلې وینه یغلی چې کم به خوټ کېږي فی البطون په خېټو کې که غلی الحمیم خوټ کېږي به دا په شان د خوټ کېدلو اوبو خذوه او حکم به وشي چې ونیوئ دوی فاعتلوه فاعتلو کې لام تا او عین دا ښیي چې د څلورو سایډز نه به دا کس ونیولی شي یو مجرم دی چې هغه په دې کې دا ذهن کې دا پکچر راځي چې هغه به د منډې وهلو کوشش کوي ځان به خلاصوي یو سایډ ته به ګوري بر سایډ ته به ګوري بره به ګوري ښکته به ګوري چې د کم ځای نه زما مدد وشي یا څوک راشي خو د څلور سایډونو نه به د جهنم ګارډز راشي او دی به ونیوي نو د عزت هر څه یو نو اټس ساین اف چې د په دنیا کې څونه عزت و په دې ځای کې به څونه رسوا شي چې د څلورو طرفونو نه به ګارډز راشي او دی به په دیکو باندې جهنم ته بوزي فاعتلوه اور پس دکیل کر لے جاؤ اسے ڈریگ ہم په دیکو بوزي دی الى سواء الجحیم طرف تا سواء الجحیم د جهنم منستا ثم بیا صبو د بره واړوي خوب ډالو صبو مطلب دی چې د بره باندې ښه ډېرې اوبه واړولی شي فوق د بره رأسه د په سر من عذاب الحمیم عذاب الحمیم د ګرمو اوبو یعنی یو انټرنل عذاب روان دی د زقوم یې وخوړو د مجبورۍ د وجې د لوږې هغه حدو هغې ولې په خېټه کې آلریډي دومره سخت ټارچر شروع کو لکه وینه یا خوټ کېدلې اوبه چې خوټ کېږي په خېټه کې د هغې د بره د سر د بره خوټ کېدلې اوبه ور واړولی شي اور حکم به ورته وشي ذوق چې اوسکه ده دا مزه دا واخله او دا مزه څه د وجې ده انک انت العزیز الکریم بېشک ته خو وې په خپل خیال کې العزیز ډېر معزز الکریم او ډېر عزت والا په دنیا کې خو ستا یو نوم او یو مکان او یو سټیټس وستا او دلته دا ستا دی انجام دا آیتونه سورې الدخان دا نازلیږي په مکه کې چې کوم آډینس و سو اټ واز د مشرکین سردارانو د مکې دلته لفظ دی العزیز عزت اور عزت معنی په قرآن کې د څلورو طریقو سره شوې ده یو دی عزت وی قوت ته یو عزت وی غلبې ته یو عزت مطلب دی غیرت پختو او د بل عزت څلورم مطلب دی شدت نفس د نفس سختی نو د عزت څلور معنی دی طالب علم دا لیکي write it down because most probably به دا هیر شي د عزت څلور معنی دی the first one is قوت second غلبه third غیرت او پختو څلورم شدت نفس سخت نفس
چې یو کس وی چې بس زما یو خبره د کاڼي لکیره شوه، بس نو مور دیټس اټ. نو شدت نفس د دې معنی کې عزت. ابو جهل چې کومو شاعران دا بیانې چې ابو جهل به که خلکو به یو عمره کول ابه دوه کولی، که خلکو به یو حج کو ابه دوه حج کول، داغه خیراتونه او زکاتونه چا سره حساب نه و. چې کم قیدیان به هغه آزادول، د مکه د قریش یو کمانډر یو لیډر یو ملک و، او د هغه څخه د تره زوی رسول علیه السلام صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام د ابو جهل څخه د تره زوی و. اور ابو جهل د نبی علیہ السلام پر رسالت باندې اقرار هم کوي چې او واقعي کې دا یو ښه انسان و، امانتدار و، صادق و امین و، ټول عمر یې موږ سره تېر کړی دی، یو سچا کره انسان دی. خو ابو جهل کافر ولې شو؟ ابو جهل باندې تا او ما ولې لعنت وایو؟ او د ابو جهل ځای جهنم ولې شو؟ just because of this عزه، غیرت او پښتو، صرف د دې د وجې. ابو جهل خپل قریش مکه ته وی چې دا نبی زمونږ په مخ کې یتیم لوی شو، د سره خو مونږ ټوله زندگی یو کمپټیشن کړی دی. که دوی به یو دیګ پخو حجیانو له نو مونږ به لس پخول، که دوی به یو کولر د زمزم رایستو نو مونږ به لس رایستل، که دوی به یو صدقه ورکوله مونږ به لاک صدقې ورکولې، که دوی به یو خیرات کو مونږ به لاک خیراتونه کول، که دوی به د 2-3 حجیانو خدمت کو نو مونږ به د 100 حجیانو خدمت کو. اور اوس څه کې بنو هاشم د عباس زوی او ابو طالب راضي د نبی علیہ السلام نیکه او چاچو یادوي چې اوس دوی راضي او وایي چې په محمد باندې وحی کیږي او هغه باندې قرآن نازل شو. نو په دې ځای کې ورسره مونږ څنګه مقابله وکړو؟ په نبوت کې ورسره اوس څنګه مقابله وکړو؟ نور خو مونږ د تره زامنو په هر څه کې مقابلې کړي دي، په دې ځای کې زموږ مقابله نه کیږي. نو چې مقابله نشو کولی نو په ده به ایمان هم نه راوړو، او د رسالت نه زموږ انکار او د دې قرآن نه زموږ انکار. نو صرف او صرف د غیرت او د پښتو د وجې ابو جهل هغه کافر شو او هغه جهنم ته لاړو، صرف او صرف د عزت د وجې. نو ذق انک انت العزیز الکریم. اوس کوي دا مزه واخلئ، بېشک تاسو خو وایي په خپل خیال کې ډېر معزز وي، د خپل ځای لیډران وي، د خپل ځای کمانډران وي، الکریم او ډېر نوبل وي، خلکو به تاسو له ډېر عزتونه درکول په دنیا کې. اوس هم دا ځای دی. ان بېشک هذا دا عذاب ما هغه دی کنتم چې وی تاسو به د دې په بارې کې تم ترون شک بم کو. and now the contrast چې کله د جهنم ذکر وشو نو په د جنت هم کېږي. ان المتقین فی مقام امین، بېشک متقیان پرهیز کولو والا د ګناهونو نه، فی مقام هغوی به په یو مقام باندې امین امن والا پیسفل، فی جناتن په باغات کې په جنتونو کې به وي، و عیون او په چشمو کې، باغات میں اور چشموں میں، واٹر فالز بی، یلبسونا اغوی با اچھے دل بی ڈریسڈ اپ، من سندسن پا سندس باریک ریشم، نفیس سلک لائٹ سلک، و استبرقن اور موٹا ریشم، ہیوی سلک باریک سلک اور ہیوی سلک، متقابلین د یو بل آمنے سامنے بناستی. The first they will be dressed up، اول باغوی ته بهترین لباس واچولی شي، بیا به د یو بل مخامخ کینی، متقابلین آمنے سامنے. یلبسونا اور اغوی به اچھی من سندسن باریک ریشم، و استبرقن اور موٹا ریشم، لائٹ سلک اینڈ ہیوی سلک، متقابلین د یو بل مخامخ پناستی. کذالک امدغسی وزوجناهم او مونږ به جوړ کو د هغوی زوج بحورن حور عین د غټې سترګو والا. حور عین هغه حور ته ویل کېږي چې د چا غټې سترګې د هغوی د سترګو سفید ښه سفید دي، او د سترګو دا تور چې کمی پیپل نو دا ښه بلیکي. So it's a sign of beauty, a sign of attraction. او داسې سترګې دا کیپټیویټینګ سترګې، اټراکټیو سترګې. یو سکالر دی په باره کې وایي چې دا هغه هپنوټایزینګ آیز وي چې کوم ته وګوري او بس تا هغه سترګو کې ډوب شي، ته بالکل بلې دنیا ته لاړ شي تا هغه سترګو ته وګوري. سو کیپټیویټینګ هپنوټایزینګ آیز، نو دې ته بحور عین ویلی کېږي.
یدعون اغوی بغواړي فیها په دې جنت کې بکل فاکهتن هر قسم پل، فاکهتن هر قسم پل، او دا هغه قسم پل ته ویل کېږي چې کوم تا خوشحاله کی. آمینین او اطمینان سره بناستی، خوراک پکې او اطمینان سکون سره بناستی. they'll be just chilling in جنه. لا یذوقون او نبا اغوی سکی فیها په دې کې الموت موت سختی، نبا اغوی سکی په جنت کې موت الا الموتة الاولى مگر اغا اولنې موت یعنی د دنیا اغا موت. بس اکا یو موت دوی ته په دنیا کې رالو that's it، اغې نه پس دوباره موت نشتی. ووقاهم عذاب الجحیم اور الله تعالی بچ کړل دوی عذاب الجحیم د دوزخ د عذاب نه. May Allah makes us from those. say آمین. اللہ تعالیٰ دی مونگا د جہنم د اور نه بچ کی. فضلا من ربک دا فضل دی ستا د رب، دا اللہ تعالیٰ فضلم دی او د دې خلکو اعمالمو د دوی محنتمو. نو مونږ به د خپل محنت سره د خپل اعمالو سره د خپل ښه نیت سره او د هغې د بره د الله فضل سره جنت ته ځو او د جهنم نه به بچ کیږو. فضلا من ربک دا فضل دی ستا د رب. ذالک دکه هی هو الفوز العظیم، دکه هی لویه کامیابی ده. زمونږ په دنیا کې سټانډرډز آف سکسس هغه ډېر ډفرنټ دی، ډېر جدا دی. مونږ وایو دا کس سکسسفل دی د څه لحاظ سره، د مال لحاظ سره، دولت لحاظ سره. ډېر مال او حال دی، ډېر دولت دی، ډېره خوشحالي ده، صحت هم دی، هر څه دی، زبردست فیملی ده، خلک دی، کور دی، گاڑی دی، زبردست جاب دی، په ښه ځای کې اوسیږي. چې څه سوچ یو انسان کولی شي په دنیا کې د لګژري ژوند، هغې ته مونږ وایو چې دا فوز العظیم دی، دا ډېر اوچت کامیاب کس دی، ډېر کامران کس دی، ډېر ځان باندې محنت کړی دی. بٹ دا صرف او صرف د دنیا یو متاع ده، د دنیا یو سامان دی چې کوم د لږ وخت دپاره به وي او بیا به ختم شي. اور دا یو نعمت هم کیدی شي او دا یو امتحان هم کیدی شي. نعمت الله دی چې په دې هر څه کې انسان د الله تعالی ډېر زیات شکر ادا کی او دا هر څه استعمال کی او ځان په جنت ته ورسوي. اور امتحان الله دی چې دا هر څه انسان سره ای او هغه دا سوچ کوي چې دا زه ډیزرو کوم، دا ما دا شاندار کار کړی نو ځکه ما ته دا ملاو شي، دا زما محنت او دا زما هغه تن او د شپې او د ورځې هغه محنت چې کوم ما کړی دی ماله ځکه الله دا راکو او هغه په یو فخر او یو غرور کوي. نو in that sense it becomes an ازمایش، یو ټیسټ د انسان دپاره. نو الله تعالیٰ دی مونږ لپاره بهترین دنیا هم راکي او آخرت هم راکي. نبی علیہ السلام چې کومه دعا ډېره زیاته کوله د تکرار سره، ابسوه کومه دعا وه؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. یو باندې نه یو کس راشي رسول الله السلام ته یا رسول الله مال هغه سه دعاګانې نه راځي څنګه چې تکي او څنګه چې دا نور صحابه کوي اوږدې دعاګانې کوي، ما ته بس یو وړوکی شان دعا وښایه چې کوم کې هر څه راځي. د نبی علیہ السلام ته وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. It's a beautiful جامع دعا. یو صحابی نه سوال وشي چې ما ته یو دعا وښایه، نو به ته دا دعا وښایي، نو دا کس ورته وایي چې نه ما ته د دې نه هم څه ښه وښایه. نو هغه صحابي ورته وایي چې د دې نه به بل څه ښایي چې ستا دنیا هم ده او ستا آخرت هم دی او د جهنم نه پې پناه هم ده. نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. زمون خلک دا دعا صرف په مونځ کې وایي، د هغې نه علاوه مونږ دا دعا نه وایو، حالانکه نبی علیہ السلام به دا دعا ډیره کوله. ذالک هو الفوز العظیم. فانما پس یقینا صرف او صرف یسرناه مونږ آسان کړی دی دا قرآن بلسان کا ستا په ژبه باندې، لعلهم یتذکرون تاکہ دوی نصیحت حاصل کی. قرآن د الله د طرف نه راغلی دی او الله تعالی د علم نه ډک، د الله سره ټول نه زیات علم دی. که تاسو نوٹ کړي زیات تر چې کوم فلسافیکل خلک کی، پی ایچ ډي والا خلک کی، یا په تعلیم نالج کې ډېر زیات برهتلی، نه هغوی بیا عام سټوډنټس ته سبق نشي ښودی. د هغوی وے آف ټیچنګ، د هغوی سټایل چې کوم دی هغه دومره پریسایزي، هغوی یو لفظ استعمال کړي په هغه لفظ کې ډېر زیات تشریحي، نو هغوی هغه ډېره زیاته تشریح بیا نه کوي. افکورس هغوی یو 2-3 سینټنسز کې پوره لیکچر راټول کړي، خو د هغوی هغه 2-3 سینټنسز چې کومي هغه د علم نه برپور، د علم نه ډک. هغوی چې خوله کلاو کړي د هغوی د الفاظو نه د علم یو سمندر راوځي. بټ الله تعالی
all knowledge belongs to Allah. ټول علم د الله سره دی. د دې باوجود الله تعالی قرآن انتهایی سمپل طریقې سره نازل کړي. اٹس ناٹ کمپلیکیټډ او انتهایی سټریټ فارورډ دی او د نبی علیہ السلام په ژبه باندې ډېر زیات آسان کړی دی. اٹس د ډیزاین اف د قرآن چې موږ دا زموږ لپاره آسان دی او موږ پې پوهیږو. او بل دلته لعلهم یتذکرون کې اشاره مشرکین مکه طرف ته ده چې الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی چې دا قرآن ما آسان کړی دی ستا په ژبه باندې تاکې دوی دا په اسانۍ سره پک کړي او نصیحت حاصل کړي. خو په دې کې د زموږ دپاره یو ډېر ښکلی لیسن دی چې قرآن is very easy in terms of memorizing. یتذکرون ذکر کې ریپیټیشن دی چې قرآن که تاسو میمورایز کوئ که تاسو یې حفظ کوئ نو دا ډېر زیات آسان دی. دا مونږ ته ویلی کیږي چې دا ګران دی، حفظ ګران دی. اٹس ناٹ ایزی. ته ټرای خو وکړه. دا شیطان تا ته ګران کړی دی. لعلهم یتذکرون تاکې دوی دا یاد کی. نو فإنک یسرناه بېشک مونږه آسان کړی دی دا قرآن بلسانک ستا په ژبه باندې. نو دا قرآن زمونږ په ژبه باندې آسان دی. وی کین میمورایز اټ که مونږ کوشش وکړو که مونږ ټرای وکړو د خپل زندګۍ یوه حصه جوړه کړو. دا نه چې بس په خپل سر باندې سوار کړو پوره قرآن به حفظ کوم. نه، په خپل ذهن کې واچوه یو پیج به حفظ کوم، په سبا دا بل سایډ به حفظ کوم، دا صورت به حفظ کوم. ټرای اټ جسٹ 1 or 2 آیا پر ډے. او کم ورځو کې چې تاسو قرآن آیتونه حفظ کوئ هغه ورځې به د نورې ورځو نه جدا وي. د هغه ورځو پاور، د هغه ورځو برکه، د هغه ورځو خوشحالي هغه د نورو ورځو د بره دي. اب تاسو بیا خپله فیل کوئ. د ویلو بیا حاجت نشته چې تاسو تو یم چې څنګه به تاسو فیل کوئ. اب تاسو خود به خود بیا فیل کوئ. خو موږ سره ایکسکیوزز ډېر دي، بهانې ډېرې دي چې موږ نشو کولی. اټس ډیفیکلټ. زما ایج ډېر شو. حفظ خو خلک په ماشومانو باندې کوي، زه خو اوس هغسې نه. نو حفظ پر ایس ایج لیمٹ نشته. الله تعالی بھی دا ما آسان کړی دی نو دا آسان دی. لعلهم یتذکرون. ته صرف خپل کوشش او خپل ټرای وکړه. فرتقب پس ته انتظار. اب ته انتظار وکړه. انهم مرتقبون بېشک دوی به یې انتظار کوي. ته انتظار کوه د دوی حال ته اوس ګوره او دوی انتظار کوي چې مخکې به دوی سره څه کېږي. With this we conclude this beautiful surah, Surah Ad-Dukhan, and inshallah we'll start Surah Al-Jasiyah tomorrow. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikri al-Hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.